أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. سورة حدید مخی آیتونو کی مسئلہ توحید ہوا ورسرا د انفاق فی سبیل اللہ خبرا واولنی چې دا الله په لار کې خرج زکه کوي چې دا مال خو ستاسو نه دی دا هو الله په تاسو کې نه ولی ای نو چې الله یې درنه غواړي نو وري کوي یا دا خو دغه سی په سلسله را روان دی مخکې ستاسو د پلار نیکو داغو وستاسو دی نو دا الله په لاره کې خرچو کوي ستا ناسم پاتې کیږي او په کې نه ولی ای نو دا الله حق پکې ادا کوي. بیا دویمه وجه هم ذکر کړه چې دا ټول هر څه الله ته پاتې کیږي نو چې خرچ کې نو الله به درله اجر عظیم درکړي. بیا درېمه خبره کوله منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا چې ته مال زما دی ز سوخ د پارستا دی لیکن الله له قرض ورکا که الله له قرض ورکو نو الله به درلا د دې قرض په بدله کې ډېر څه درکړي په سوچند به درکړي لوی اجر خیسته اجر د عزت ژوند دا به درکړي. بیا د قیامت حال ذکر کاو دا خلکو د پاره زجر رټنه وا چې هغه منافقت کړل دنیا کې مال د الله په لار کې نه لګي توحید نه دی منلې منافقت کړل د پیغمبر سره د مؤمنانو سره منافقت کو ناغیلا زجر او رټنه ور کوي. بیا ورپسې تذکره به د دیم کوي چې او هغه وخت را روان ولانه دی راغلی چې دا خلک د الله نه ویریږي نو خلکو د یریدو د هغې تذکره کوي او بیا کم چې نیکان خلق دی صدقه ورکوونکي خلق دی سړی دی او که ښځې دي الله له قرض ورکوي نو الله بوله اجر عظیم ورکوي اجر ښایسته به ورکوي د مؤمنانو دپاره اجر دی د هغې دپاره نعمتونه دي نو بشارت دی د هغې دپاره او کافر چا چې کفر کړلی تکذیب یې کړلی د هغې دپاره تخویف دی. مخکې نه خبر را روانه وه یوم یقول المنافقون والمنافقات ورځ چې وی با منافقان سړي او منافقان ښځې للذین آمنوا کسانو ته چې ایمان راوړلی انظرونا او زموږ انتظار وکئ موږ ته صبر وکئ نقتبس من نورکم چې ستاسو د رڼا نه موږ څه حاصل کو قیل ارجعوا وراءکم وتویل کیږي به لاړ شي واپس لاړ شي فلتمسوا نورا نو هغه ځای نه طلب کوي رڼا هغه ځای نه نور طلب کوي هغه ځای کې نور حاصل کوي دلته نور نه میلاویږي
یو خبره شي وه چې رڼاګانې به د دې خلکو یي ښي طرف ته او مخې ته به د دې رواني منافقانو دپاره به نه نو منافقان به وایي چې او صبر وکړئ چې موږ دې نه ستاسو نه رڼا حاصله کړو لیدکی بل کو ځان له څه رڼا واخلو نو رڼا خو دغه ځای کې نه میلاویږي تذکره شوې وه چې د بلب پورې که څوک لګیایي بلب مږي خو هغه بلیږي بلیدی نه شي ولې د هغې دپاره ځان له یو تار پکار دی د هغې مخې ته کنیکشن پکار دی د هغې مخې ته هغې سره اتصال پکار دی چې هلته کې هغه د هغې سره ټچ ومي تار یي خو چې ټچ نه یې هلته کټ شوی نو بیا کار نه کوي نو دغسې تاسو واپس لاړ شئ هغه ځای نه ځان له رڼا طلب کوئ ښه قیل ارجعوا وراءکم ورته ویلی کېږي به واپس لاړ شئ خپل شاته واپس لاړ شئ چې دوی واپس شي اوس چې واپس دلته کې واپس به وایي نو چې واپس شي دوی به دې لاړ شي الله به په تیزۍ باندې بوځي ښه فلتمسوا نورا نو طلب کې هلته کې رڼا د شاته نه رڼا راوړئ ښه قیل ارجعوا وراءکم دنیا ته لاړ شئ نو هغه ځای نه طلب کوي رڼا دی به ودرېږي نو فضرب بینهم بسور له باب نو اوبوالی شي د دې په منځ کې یو دیوال یو پرده سور بی دیوال بی له بابون د هغې دروازه بی باطنه فی الرحمه باطن د هغې بی په هغې کې رحمت د الله بی وظاهره من قبله العذاب او ظاهر د هغې بی د عذاب د قبلې نه یو طرف ته به عذابي یو طرف ته به رحمتي باطن طرف ته به رحمتي او ظاهر طرف ته به عذابي بعضې وایي دلته کې دا سور دی سور بل ځای کې ورته ویلي اعراف وعلى الاعراف رجال مخکې سورت اعراف کې تیر شي په اعراف کې بس سړي یو بل به پیژني دي ناواز به وکړي کافرانو سره به خبرې وکړي کافرانو ته به وایي نو تاسو چې هغه دنیا کې کوم کارونه کول نو هغې تاسو له څه فایده در نه کړه نو الله رب العزت به کافرانو ته جهنمیانو ته مخاطب شي ورته به وایي تاسو د دې خلکو مبارک کې څه وی چې دی به الله په رحمونه کي دی به جنت ته لاړ شي وځئ جنت ته دغه اعراف والا به جنت ته ولیږي هغه به جهنمیان به ځان له په اوازونو باندې شروع کړي یاله موږ هم جنت ته بوځئ جنتیان ته به آواز کوي موږ باندې سر اتوی کوي د خوراک سر ارتاو کوي اوبه راتوی کوي اینا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم الله قالوا انما حرم الله عليك انهما دا دواړه چې دي الله په جهنميانو حرام کړلی ان الله حرمهما على الكافرين نو لاندې دغه دیوال له لپاسه په اعراف دی یو طرف ته جنت ته او بل طرف ته جهنم دی نو اذا ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه باطن داغه دن طرف ته به رحمت مسلمانان چې کوم ځای کې دی هغه طرف ته رحمتي والظاهره من قبله العذاب او کم چې ظاهری طرف ته چې کم طرف ته منافقان دي نو التبا عذابي ينادونهم نو دی بہت آواز کی آواز بہت کئی علم ناکم ماکم ولی منگ استاسو ملگری نو منگ استاسو طرف دنیا کی یو زینو
ما خو آزان ته مسلمانان بوي دنیا کې خو مونږ یو ځای وکنا مسلمانان دي منافقان دي بعض خو پته نه لګي په ظاهر کې خلق وي په خله لا اله او په ځلو گمراه نو په خله وای خدای لا اله الا الله وي لیکن حالت کې په ځل کې گمراه ده نو دی ودا یار که دنیا کې موږ ستاسو سره وکنا قالوا بلا نغيب وتواذ کی چاو ولی نه وي دنیا کې وي ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو ځان په خپل هلاک کړل او تربستم تاسو انتظار کړل د مسلمانانو بارکه ورتبتم تاسو شک کړل وغرتکم الامانی او دوک کې اچولې تاسو خپل ارمانونو امیدونو حتی جاء امر الله تر دې پورې چراغ حکم د الله وغرکم بالله الغرور او دوک کې اچولې تاسو په الله باندې چا دوک کون کی دوک کون کو دوک کړی ای دنیا دوک کړی ای غرکم بالله الغرور دنیا چې دام سره دوک کوي کافر خلق لګیا دي دوک کول کوي دې د نورو په خبرو کې راغله چې نورو په خبرو کې رالو نو خبره د دین افات پاتې شو نو زکه وته وی ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو فتنه کې اچول خپل ځان نه پخپلا وتربستم تاسو انتظار کو په مسلمانانو باندې چې کله به چې په دې باندې حالات برازي دا مسلمانان به ختميږي مسلمانانو باندې مختلف قسم راضی په راغلی په مخکیم راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم پس خلق رااله وی منګلا قاریان پکار دي مسلمانان پکار دي چالت کی مونږ ته مسلې بیانې تبلیغ کوي مونږ ته بعض خلک پکې دي کافر دي چې هغه ته تبلیغ وکي او چاچه ایمان راوړل نو هغه ته قرآن زدکی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی او یا قاریان ولېګل دي چې کله لاړل هغه په سراوته والته کې اټول شهیدان کړو په یو ځمانه دغه علما دغه حافظان دغه قاریان هغه شهیدان کړو په یو ځمانه ولې دی خو په امن او امان په صورت کې روانو امن امان په صورت کې لاړل هغه زه چې ورسېدو هغه وسره دوکه وکړه دای په دوکه بولیو آل دغه ټول جوړای ساري کړو شهیدان کړو دا څه دوکه نورې مشوي دي کم چې جهاد دے میدان جنگ کې سړی یې مخامخ یو بل ته یې ناغي کې خکېږي مړی پې کېږي او یو طرف نم کېږي بل طرف نم کېږي یا خو سره نه ده یو طرف ته کېږي مرداریږي جهنم ته ځي بل طرف ته چې قتلول کېږي شهیدان کېږي جنت ته ځي کامیابیږي دغه صحابو میدان جنگ کې به چې کله توره پې ولګېده شهید کېدو وی فزتو ورب الکعبہ کامیاب شم د کعبه پر رب میں قسمی کامیاب شم او کامیاب شو شہیدان شو مسلمان دے مومن دے پدغه سی حال کې لاړ جو شهید شو مړ شو جو شهید شو قتل شو جو شهید شو اوس وزول شو شهید شو ډوب شو په اوبو کې مسلمانو شهید شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اوسو شهیدان په اوسو قسمونه باندې دي کله وي پنځه دي کله یو قسم دو پکې نور زیاتې یو پکې دا ادم اوبو کې د ډوبې دو ده الغریق دارنګه هغه چې آبادی پر ارتا وشي او هغه د لاندې راشي خټ پر راغورځيږي او دغه دلان دی راشي مرشي د شهید دی
ور دی په ور کې اوس وزید یو سړی ځان په خپل سیزي نه ور ولګید دی پکې مړ شو شهید شو دارنګه اوچی چلے شو مار چیچلے لړم چیچلے بل سشي اوچی جو ظاهري شي او هغه د وجه نه مړ شو ابا سيزونه کله کله پکې نور سيزونه مرাজি دا چپکلی دا پوبو کې وګرځیدا هغه اوخټ کول هغه نه چې په کو یا انګولې په کو هغه کې هغه ناغه خو ډېر زهريله شی دی خو ټول ختمي کیږي تاسو احتیاط پکاري دغه کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کولاو لوخي م پاتې کوي ها لوخ باندې لپاسې په شی پک دی سر پک دی سر میلاو نشي نو ډکه پکې دا بسم الله په وای ډکه پکې دا پدې کې چې شی راشي دا وکت زی او پورته وزي وکت ود نه ورزي ها کله کله میګي راشي هم به وکت زی او پورته وزي نزي وته بل څه شي هم دغسي ناغه شهیدان شي دا بعض چې ناغه دوکه باندې شهیدان شي دا صحابه کرامو دوکو سره وشو بیا رستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سیو حسین رضی الله تعالی عنہ خلق وتوی راشه دلته خلق بلوکیږي او خرابيږي او حکومت ته نقصان رسی تراشه او کرا نغلی نو سبا قیامت کې استاد نکب مخ کې تبع او زمنګ لاس وای ستا بغریوانی زنګ بلاسی هغه مجبور شو چا واقع داخل دغه سیدی او حالات خرابي کی چې لاړ شمه چې حالات وګورم چې کنټرول شي حالات کنټرول کول لپاره لاړ الته یو سره دوکاو شو الته شهیدان شو توحدی دوکي کولای کیږي زیب زیبانه سړی پر روان کی په یو سبانه الته به سره دوکاو کی ډرور پر روان کی ما پلان کی زی ته وېسا منځ کې गाड़े बती वाखली सड़े ब मड़ की ड्राइवर ब मड़ की दस बे गुजार की या बोले दवाई वर की आगे कुछ की गुजार बे की पखबला गाड़े बती रवान की जीबा मुख्तलिफ किसी की दो की दी मुख्तलिफ वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम लेकिन तासो فتنه کې غرزول خپل ځانونه وتربصتم تاسو انتظار کو په مسلمانانو باندې ورتبتم تاسو شک پریوتی وای شک یو کا وغرت کوم الامانی او دوکه کیا چاو اچول وای تاسو له امیدونو حتا جاء امر الله تر دې پورې چراغ حکم د الله وغرکم بالله الغرور او دوکه کیا چول تاسو په الله باندې دوکه کوونکو فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ نُنَّنُ رَزِي نبا غستے کی استاسنا فدیہ ولا من الذین کفرون دا کسان نچی کفری کرلے مأواکم النار ٹکان استاسو جہنم دے ہی مولاکم دا جہنم استاسو زید ورتلو دے و بیس المصیر دیر ناکار زید ورتلو دے دیر ناکار زید دے اللہ تی منگو ساتی چا اللہ ہوتا ناکار ہوئی خو ناکار دے گا کنه خپل جوړ کړی شي شتا ایسو غته ناکار نه وي دا ټول الله پیدا کړلی نه الله دا شی خراب دی ګوره دا صحیح نه دی دې ته بنځي الله دا می جوړ کړل خراب شی دی ښه مطلب هغه ته کوشش مکوئ دی بل ته تلاړ شي هغه لپاره لار اختیار کړئ علم یان للذین آمنوا آیا نذر اغله هغه وخت دا کسان لپاره چې ایمان راوړل تخشع قلوبهم لذکر الله چې خطشي زړه د دې د الله ذکر تا او یری کی زړه د دې
لذکر الله د الله د ذکر د پاره و ما نزل من الحق چې الله نازل کړي د حق نه ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب او ندی کیږي د پشاندا کسانو چې کتاب ولوکړي شه من قبل دین مخکي فطال عليهم الامد نوګد شو باغی باندې زمانہ فقست قلوبهم نسخ شزن ندی وکثیر منهم فاسقون او ډیر د دین دی فاسقان فسق کون کی دی نافرمانی کون کی دی چې ګوره دنیا کې فاسقان بزیاتی دنیا کې وس چې ګوره مسلمانان ګوره او دا نور کافر ګوره نو نور کافر زیات دي اگر چې د ډلې په لحاظ سره د مسلمان فی نفسه چې وګوري نو مسلمان زیات دی لیکن مسلمان هغه د یو بل په کته کولو کې اخته دي یو بل سری لکئی یو بل کته کوي دا ټول کافر دي ته یو شی دي نو باغی باندې بیا هغه زیات دي لګیا دي نو کله یو سکی کله بل سکی خدا د کافر هغه جنډي دي هغه لګیا دي سر ترسي مسلمان به مسلمان بداغینا داغي الکار جوړیږي او داغینا پیسې اخلي ته مال پیسې را کوز بدا کوم مختلف قسم قصیدی پیسې ورکی کافر د مسلمان له ورکی د مسلمان په خرابولو کې ابا کی دالی کیا دی مسلمان لګیا کیا دی دا سری منافقت کوي یبا دلته موږ سره بوسیږي یبا منافق یبا موږ سره بوسیږي او کار بکې کافر ولا نو ولکنکم فتنتم انفسکم او وغرکم بالله الغرور اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها پوش یقینا الله ژوند کی اسم کرستو د وچې دو د دینه قد بینا لكم الآیات یقینا خوازی بیان کړل موږ تاسو د پر آیاتونه لعلکم تعقلون د باندې تاسو د عقل نه کار واخلئ ان المصدقین والمصدقات یقینا کسان چې هغه صدقه ورکوونکي دي والمصدقات او صدقه ورکوونکي خزي دي صدقه ورکوونکي سړي او صدقه ورکوونکي خزي واقرض الله قرضا حسنا او دغه خلق سکی قرض ورکړل الله تعالی قرض خيستا يضاعف لهم نو زیات دشن بکی الله د دې لپاره ولهم اجر کریم او لپاره اجر دې خيستا اجر دې عزت یو روپۍ چې سړی لګئی نو الله رب العزت یو نیکی پلس باندې ورکئی بیا یو نیکی سمره اخلاص زیاتیږي امر ثواب زیاتیږي او والله واسع علیم الله الته کې وای د 200 چند خبره کړل نو هغه نه وای اخواتا والله یضاعف لمن یشاء الله د دین هم چاله چې وای نو دین زیات ورکي نو قرض الله قرضا حسنا او قرض ورکړل الله قرض خيستا یضاعف لهم نو دچن په دې لپاره ولهم اجر کریم او دې لپاره اجر دې خيستا والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل په الله باندې د الله پر رسولانو باندې اولئک هم الصدیقون دا کسان دي رښتونی دا کسان رښتونی په خپل ایمان کې و ایمان په الله باندې د الله پر رسول باندې والشهداء عند ربهم او شهدا دي دا گواهان دي د دې رب سره او دا شهیدان دي د الله دی له درجه ورکړي د شهادت د دې رب سره د دې د رب سره د دې درجه دي د شهیدانو لهم اجرهم ونورهم د پر اجر د دې به د رڼا بد دي د پاره والذین کفروا کسان چې کفر کړه بیا آیاتنا او تکذیب کړه زموږ د آیاتونو اولئک اصحاب الجحیم دا کسان دي جهنميان د الله د حکم د الله د آیاتونو د قرآن تکذیب کوي سړی قرآن نه مني یو آیات نه مني که ټول نه مني
ټول نه مني نو هم کافر دی، یو نه مني هم کافر دی. وکذو بیاتنا تکذیب کړه زموږ د آیاتونو، د یو پیغمبر تکذیب کړه، د یو آیات تکذیب کړه، نو د یو تکذیب کی یو نه مني هم کافر دی، ټول نه مني هم کافر دی. نو وکذو بیاتنا او تکذیب کړه زموږ د آیاتونو. قرآن کریم کې چې څومره آیاتونه دي دا یو آیات تکذیب کوي، دا یو پکې نه منم، یو عمل نه کوي، آیت کافر نه وایو منګه. یو سړی دی قرآن کریم کې الله وایي اقیموا الصلاة اقیموا الصلاة اقیموا الصلاة، یو ځای نه وایي، سونو پیری باندې وایي منځ کوئ منځ کوئ منځ کوئ، منځ قائم کوي، د منځ نه کوي، نو کافر موږ نه وایو. لیکن یو سړی وایي نه منم، نو بیا کافر دی. مذاق پوری کوي نو بیا کافر دی. نو آیاتونه دي عمل پې نه کوي، هغې ته خو کافر نه وایو. لیکن چې تکذیب یې کوي نو کذبوا بآیاتنا، چې تکذیب کوي زموږ د آیاتونو، تکذیب یې کړی زموږ د آیاتونو، نو اولئک اصحاب الجحیم، دا کسان دي جهنمیان. ښه دا بیا خالص کافر دی. بیا یوم یقول المنافقون والمنافقات، فاورز باندې چې وایي منافقان سړي او منافقان، خذل الذین آمنوا، کسان ته چې ایمان راوړل، انظرونا او زمونږ انتظار وکړئ، موږ ته وګورئ، نقتبس من نورکم، چې موږ حاصل کو ستاسو د رڼا نه، ستاسو د نور نه. قیل ارجعوا وراءکم، ورته ویلی کېږي واپس خپل شاته، فالتمسوا نورا، نو د هغه ځای نه طلب کوي رڼا. فضرب بینهم بسور له باب، نو وبوالی شي د دې په منځ کې یو دیوال، داغی او د دې په منځ کې د دې منافقانو کافرانو منځ کې یو طرف ته منافقان کافران دي، بل طرف ته مسلمانان دي. نو ضرب بینهم، نو وبوالی شي جوړ بکړی شي په منځ د دې کې یو دیوال، له بابون، د هغې دپاره دروازه وی، باطن فیه الرحمه، باطن د هغې په دې کې به رحمت د الله، وظاهر من قبله العذاب، او ظاهري د هغې به د جانب د عذاب نه، د قبیلې د عذاب نه. ینادونهم، نو دا خلق کافران منافقان با آواز کې هغې ته الم نکم معکم، آیا نو موږ ستاسو سره؟ قالو، نو هغې به ورته وایي بلا، ولې نه وایي ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تاسو فتنه کې غورځولې خپل ځانونه، تاسو خپل ځان په خپله هلاک کړلی. موږ ته خو پته نه وه، دلته کې پته ولګېده چې تاسو غلط کار کړلی، ځکه الله واپس کړئ. وتربصتم، تاسو انتظار کو مومنانو باندې، د مسلمانانو مومنانو په خرابېدو باندې، ورتبتم، شک یې وکاو د الله په آیاتونو کې، وغرتکم الامانیو، او دوکه کې اچول وی تاسو له امیدونو خواهشاتو، حتی جاء امر الله، تر دې پورې چې راغی حکم د الله، وغرکم بالله الغرور، او دوکه کې اچول یې تاسو په الله باندې دوکه کوونکو. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیة، نو نن ورځې نه به اخیستی کېږي ستاسو نه څه قسمه فدیه، فدیه به نه اخیستی کېږي، پیسې به نه اخیستی کېږي، رشوت به نه اخیستی کېږي. دنیا د خدای کې رشوت چلیږي چې څه شی وی په رشوت باندې پیسې ورکوه میلاویږي. کلاس 4 نوکري ده هم په پیسو میلاویږي، که غټه نه غټه نوکري ده جو هغې کې زیاتې پیسې ورکوه جو غټ میلاویږي، هلته کې نه میلاویږي دغسې. دارنګې هلته کې چې راونې وی شوې نو فدیه ورکې خلاصېدی نه شي، دلته کې که ونې وی شوې جو پیسې ورکه، جو بل ورځ چې ګورې کور کې به اګڼ څیزونه ګرځي دغسې، څوک نشو والا دی، او څوک تماشو والا دی، او څوک څه دي او څوک څه دي. دغه څه ورځې چې جیل ته لاړ شي، جیل کې به څه ورځې تېرې کړي، پیسې بور کې واپس به راوځي. دنیا کې چلیږي دا، قیامت کې نه چلیږي، الله سره نه چلیږي. نو ځکه وایي فالیوم لا یؤخذ منکم فدیة، نن ورځې نه به اخیستی کېږي ستاسو نه څه فدیه، ولا من الذین کفروا، دا کسان چې کفر یې کړی، مأواکم النار، ټکانه ستاسو جهنم دی، هی مولاکم، دا ځای د ورتلو ستاسو، بئس المصیر، ناکاره ځای د ورتلو دی. الم یعنی للذین آمنوا، آیا نه دی راغلی د هغه کسان دپاره چې ایمان راوړلی، ان تخشع قلوبهم، چې ښکته شي زړونه د دي، لذکر الله، د الله ذکر ته، وما نزل من الحق، چې الله نازل کړي د حق نه، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، او نه دي کېږي دا کسانو پشان چې
چې کتاب ولور کړی دی ستاسو نه مخکې فطال علیهم الامد نو اوږده شو په هغې باندې زمانه فقست قلوبهم نو سخت شو زړونه د دي وکثیر منهم فاسقون او ډېر د دې نه دي فاسقان اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها پوه شئ یقینا الله ژوندي کوي ځمکې لره رستو د وچېدو د هغې نه قد بینا لکم الآیات یقین وضاحت سره بیان کړي موږ تاسو ته آیاتونه دپاره دی چې تاسو د عقل نه کار واخلئ ان المصدقین والمصدقات یقینا صدقه ورکوونکي سړي او صدقه ورکوونکي ښځې واقرضوا الله قرضا حسنا او چې قرض ورکړلی الله الله قرض ښایسته یضاعف لهم الله به دو چن ورکړي د دې دپاره اجر د دې ولهم اجر عظیم کریم د دې دپاره اجر دی ښایسته والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړلی په الله باندې د الله په رسولانو باندې اولئک هم الصدیقون دا کسان دي رښتوني والشهداء عند ربهم او دی به ګواهاني د دې د رب سره یا والشهداء او دې لپاره درجه د شهیدانو به د دې د رب سره لهم اجرهم و نورهم د دې لپاره اجر د دې د دې رڼا د دې لپاره برڼایي والذین کفروا کسان چې کفر یې کړلی وکذبوا بآیاتنا او تکذیب یې کړی زموږ د آیاتونو اولئک اصحاب الجحیم دا کسان دي جهنمیان الله رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین